السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو J91 نیوز سره زیم عزیر خان. ګرانو کتونکو نه خبره اترې په کوم په ثوابه توډيري علاقې کې یو واقعي مخ ته راغلی دا چې یو میاشت مخکې یو زنانه قتل کړې شوې وه او د هغې مړی د جسم باډي چې کوم ده هغه د پټونه برآمد شوې وه. پولیسو د پټونه هغه نهر دی او نهر کې چې کوم دی بیا هغې سره پټي دي دا پټونه بیا د هغه باډي مطلب روباسل د هغه مړي صرف زنانه په دې خبره قتل کړې شوې ده چې هغې په ټیک ټاک کې جوړولې او هغه ټیک ټاک یې په ورور باندې بدې لګېدې. مطلب دا چې نن سبا که موږ وګورو په ټیک ټاک باندې فیمیل ډېره راځي او د خپل فیمس کېدو لپاره راځي چې مطلب ما سره سبا خلک ته سوریان باسي او خپل فیمس توب دپاره مطلب ټیک ټاک کې خلک جوړي. څنګه تاسو په وینې په ټیک ټاک باندې راځي یو شمېر فیمیل ډېر شی راځي. ثوابه توډيري کې هم دغه شانتې واقع راغلی ده چې یو ورور لګېدلی او هغه سره 3 کسان نورو د ورور سره او هغه خپله خور وژلې ده. هغه پولیسو ثوابه پولیسو داسې کار کړی چې هغه ملزم یې خو نیولی دی هغه یې ګرفتار کړی هم دی او د نورو 3 کسانو دپاره چاپې شروع دي هغوی به هم ډېر زر ګرفتاره شي. خو ګرانو کتونکو زه تاسو سره دا خبره کوم چې دا موبایل چې کوم دی په دې کو تاسو وګورئ نن سبا هر سړي ځان ته د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی دی، کو میل دی، کو فیمیل دی، کو ماشوم دی، کو لوی دی، کو مشر سړی دی، هر چا ځان ته اکاونټ جوړ کړی دی او په هغې ویډیوز اپلوډ کوي. خو پاتې اوس به راشو د فیمیل دی خبرې ته. کمې زنانه چې دا قتل کړې شوې ده او مطلب دا ورور قتل کړی ده. خو زه اوس دې ځای کې د دې فیملي والو ته هم د ورور ته هم زه یو خبره کول غواړم چې قتل نو پکار تاله دا پویول پکارو چې تا دې ته ویلو چې سسټر دا ویډیوګانې مه جوړوه دا په ما بدې لګي یا آیا دې نه مخکې دا موبایل دې کور ته روړی چا دی مطلب دا تپوس کولم پکارو چې دې له دا موبایل ورکړی چا دی تا وله روړی دی وروره پلار وله روړی دی بل چا وله روړی دی کور کې دې ته دا موبایل الاو کړی چا دی. مطلب دا هم یو سوال پیدا کېږي چې موبایل وله راغی نو بیا چیکینګ بیلنس یې پکارو چې مطلب تاسو د دې موبایل بیا چیک کو خو قتل نو پکار. دا په خبره هم پوه دی شوه چې مطلب تاسو ورته ویلو هغه پوه شوي وه کیدای شي او هغې بیا ټیک ټاک کې نه جوړېدې. خو ګرانو کتونکو زموږ نن سبا هغه برداشت هغه صبر هغه پیمانه هغه هم ختمه شوې ده. مونږ په معمولي خبره راځو بس قتل کوو. اوس دې زنانه ټیک ټاک کې ټیک ته جوړولې خو دې رول لی پکارو دې مور لی پکارو دې پلار لی پکارو چې دې دا جینۍ راوستې وه کینولې وه ځان سره او ورته ویلو چې بچې دا ویډیوګانې مه جوړوه دې باندې مونږ ته شرمېږو پې یا پې نور بلا داسې خبرې راځي چې هغې ورته کړې وې کیدای شي چې دا جینۍ پوه شوې وه او هغې دا ویډیوز نه جوړول خو د دې رور چې کوم دی او ورسره نور 3 تنې دي رور یې خو ګرفتار شوی دی هغه هم پولیسو ګرفتار کړی. ثوابې پولیسو نورو 3 کسانو لپاره چاپې روانې دي هغوی به هم ډېر زر ګرفتاره شي. خو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته صرف یو میسج در کوم او په دې واقعه کې زه دا میسج در کوم چې صبر کوئ برداشت کوئ صبر کوئ د دې وړو معمولي خبرو نه ډېرې غټې خبرې بیا جوړې شي. دا اوس وګورئ په یوې ویډیو مطلب په رور بد ولګېدو هغه د قتل کړه. اوس به دې ټول خفوي فیملي به خفوي ټول به خفوي چې مونږه صرف او صرف قتل یو قتل د دې د وجې وشو چې په ټیک ټاک کې ویډیو اپلوډ کوله. زه خپلو خویندو وروڼو ته هم مطلب چې کم کسان چې کمو خویندو میندو ته موبایل باندې ټیک ټاک کې د دې الاو د کور نه مطلب چې هغې ته اجازت نشته نو پکار ده چې هغې ټیک ټاک کې نه جوړوي چې سبا پې رور له غوسه نه ورځي پلار له پې نه ورځي مور له پې نه ورځي ماماګانو له پې نه ورځي او هغې بیا دقې حد ته نه رارسي چې د مړی بیا د نیر نه منتي شي او هغه بیا قتل شوي. نو ګرانو کتونکو ما له رایې کې اجازت دا و د ثوابه ډسټرکټ تاسو سره ما یو واقعه شیر کړه. ډېره مهرباني. السلام علیکم.